چې د مرشد او د مرید په منځ کې څلور قسم نسبتونه یو ته نسبت انعکاسي ویل کېږي، یو نسبت القایی دی، یو نسبت اصلاحي دی، او یو نسبت اتحادي دی. نسبت انعکاسي ده چې په لومړي ځل څوک د چا نه بیعت شي او متبع سنت مرشدي وي، د هغه په محفل کې کینی، نو د هغه د محفل د هغه د صحبت هغه اثرات دی په خپل ځان باندې ویني، نو دته دا ځان خپل ډېر پاک پاک ښکاري. وجه دا ده چې اثر پې باندې د هغې د دې مثال داسې دی لکه د عطار په دکان کې سړی کینی عطر فروش، نو دی عطر یې نی لګولی، خو هغه عطار د دکان هغه فضا او ماحول ټول خوشبودار دی، نو دی خوشبویي محسوسوي. او چې دغه صحبت نه دی کله لاړ شي نو بیا دغه وخت کې هغه اثر نی. ځکه ډېر حضرات دا وایي دلته چونکې نیکان خلک ناست دي، نو بعضې سړی چې ډېره موده پس راشي یا داسې په ګډو وډو کې وخت تېر کړی، نو هغه وایي چې د مجلس ډېر زیات خوند وکړو، دا د صحبت هغه لنډ اثر وي. او چې کله دلته نه لاړ شي نو بیا هغه کیفیت نه محسوسوي. نو دغه وخت کې پکار دی چې مسلسل دی د چا ښه صحبت ته ځي، مسلسل چې مسلسل ځي نو دا به کلکېږي. نو د نسبت انعکاسي نه بیا نسبت القایی جوړ شي. په نسبت القایی کې بیا مرشد او شیخ توجه کوي، نو هغې توجه سره د اصلاح وشي. دغه اصلاح چې دی بیا د هغې مجلس نه پاسي، نو بیا هم د سره هغه نښتي، خو د هغې حفاظت کول پکار دي. او د هغې مثال بیا داسې لکه ته چا سره اور بلیږي او مومبتي خپله بله کړې او د هغه نه یوسې، نو دا مومبتي به داسې په حفاظت کې وړې چې ګیر چاپېر به دې ترې نه لاس نیولی چې چېرته مړه نه شي، او که حفاظت یې نه کوې معمولي هوا پرې راغله نو دا به مړه شي. نو دغسې چې کوم ستا زړه کې ښه خبره ننوتې ده او تا پورې ښه اثر نښتی دی، د هغې به اوس حفاظت کوې. د غلط مجلس نه به ځان ساتې، د ګناه نه به ځان ساتې، ګنې دا اثر دا ختمېدی شي. دیم بیا نسبت څلورم بیا نسبت اتحادي وي. نسبت اتحادي هغې چې په هغې کې دغه مرید د خپل مرشد په شان شي، د هغه په زړه کې چې کومه خبره راځي هغه د ده په زړه کې راځي، هغه چې کوم سوچ کوي هغه سوچ دیم کوي، د دوی دواړو حالات یو شان شي. نو دغه نسبت اتحادي وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نسبت اتحادی حاصلو، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه کې به کومه خبر راتله هغه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راتله،